السلام علیکم. د دنیا ډېر عجیبه ماحول دی. دا دنیا داسې ده چې ته به غوڼ عمر په دې کې لاندې دی. ته به غوڼ عمر په دې کې جدوجهد کې، خو دا دنیا به ستا نه مخکې منډه وهي. ګوره په دنیا کې موږ روپۍ وګټو، په روپو باندې موږ ښایسته کور، ښایسته بلډینګ شو جوړولی، خو د دغه بلډینګ دپاره خلک او خاندان دا په روپو نه اخیستلی کېږي. په روپو باندې موږ ښایسته ګینټه شو اخیستلی، ښایسته ګړۍ په شو اخیستلی، خو وخت موږ په روپو نه شو اخیستلی. په روپو باندې موږ ښایسته بیډ ځان له شو اخیستلی، خو په دغه کې آرام سره زندګي تېرول دا موږ په روپو نه شو کولی. په روپو باندې موږ ښه خوراک شو اخیستلی، د ښه بهترین خوراک موږ په روپو واخلو، خو خپل ولږه په نه شو ختمولی. په روپو باندې موږ بهترین ډاکټر ځان له شو اخیستلی، خو د خپل صحت په نه شو جوړولی، خپل صحت په نه شو اخیستلی. په روپو باندې موږ انشورنس شو کولی، خو د خپل ځان حفاظت په نه شو کولی. نو دا هغه شی نه دي چې کوم زما د ژوند سره تړلی دي، چې په کوم باندې زما د ژوند بنیاد جوړیږي، هغه زه په روپو باندې نشم اخیستلی. نو ولې خپل ځان دومره لالانده کړم چې دنیا هم خرابه کړم، آخرت هم زما خراب شي. د یو بل سره ظلمونه، لانجې، کرپشن، دا ولې زه ډېر کړم چې زه په دې روپو باندې خپل ژوند نشم جوړولی، خپل وخت په نشم راستنولی، خپل ځان له په آرام نشم ورکولی، خپل ځان له په صحت نشم اخیستلی. نو ولې زه په دې روپو باندې خپل ځان خراب کړم؟